وو استنافیه ده. پس تسمیه حمد الصلات نه فاضی عجالت فی کې دلته خبرې نه کوو ځکه دا خیالي کې راځي ټولو کې راځي سلم کې راځي ټولو کې فاضی عجالت نافعه دا مسئلې چې ما په ذهن کې پرتې دي د هذه کی اشاره د مسائل ته دا د مصنف په ذهن کې پرتې دي که خطبه ابتدایي بیا خو ظاهره خبر ده چې ابتدا کې خطبه وایي خو بیا خو کتاب نه ده لیکلی اول نه وایي خو بیا خو کتاب نشته خارج کې نو مسائل ذهن کې دي اکه دا خطبه به الحاقیه بیا هم خارج کې خو نقش موجود ده النقش نه ده مشار نه په هذه سره ولی ځکه دې هذه نه ده اخبار ورکړي وعجالة نافعة چې دا داسې کتاب ما لیکلی ده چې په تعدیم یې لیکلی ده تیزی سره دې کې ډېره نفع ده علمي نفع پکې پرته ده نو دا خو نقش کې نشي کېدای نقش کې خو نفع نه نفع و مسائلو کې علمي فنفع لہذا کدا خطبه ابتدایي اول نه وایي بیا کتاب نشته نو بیا مسائلو ته اشاره ده کدا خطبه الحاقیه کتاب لیکلی خو بیا هم هذه کې مسائلو ته اشاره ده ځکه خارج کې خو نقش موجود ده النقش نه ده مقصود بالاخبار ځکه وروسته ده خبر ورکړي هذه نه چې د هذه نه ده خبر ورکړي په حجالة نافعة چې دا کې علمي نفع ده نو نقش کې خو نشته علمي نفع نقش خو یو سنگار ده دیو جن هذه کې په هر تقدیر مسائل ته اشاره ده یہ منطق مسائل اوس په دې سوالو کوم مسائل خو ډیر دي هذه خو مفرد ته اشاره جواب دادا چې ټیک ته مسائل ډیر دي خدا په عنوان واحده سره یو دي چې عنوان دا د محضر فی ذهن المصنف چې دا مصنف په ذهن کې حاضر دي دا مسائل نو دا اگر کډیر دي عنوان یو ده چې ما حضر فی ذهن المصنف یا عنوان یو ده چې منطق نو دی عنوان واحده له وجدا په حکم دی یو کې دي نو هذه کی اشاره صحیح ده اگر قاضی مفرد ته اشاره هم مسائل ډیر دي خدا ډیر مسائل دا یو دي په عنوان دی منطق سره یا په عنوان دی کتاب دی جلال سره یو دی یا د اشاره مشانه کې مطابقت راغی یا دا مسائل اگر کډیر دي تفصیلا خو یو دی اجمالا اجمال د مسائل او مسألتون ده دا ټول مسالې چې دي دو عنوان اجمالی مسألتون ده نو مسألتون یو ده کنه نو هغه تعدی کی اشاره ټیک ده اگر که تفصیلا ډیر دي نو مسائل ته اشاره اوس اعتراض ده چې قاضي کې خو مخصوص ته اشاره ای اما مسائل خو معقول دي اخو عقل کې دي جواب دادا چې ودل تعدی کی اشاره ده مجازن دا مجازن استعمال ده په کل مخصوص کې دا ټیک ته مسائل معقولات دي عقل کې پرتی دي هذه کی خو اشاره مخصوص ده خدا ډېر مسئله دا کې د هذه استعمال د مجازن یعنی هذه استعمال د پکل مخصوص کی دا مسائل د منطق چې دي د مولا جلال دا کل مخصوص دي څنګه کل مخصوص دي لوجه د زیات یقین نه لکه مقصود سی باندې سړی یقیني نو په دیوانه ما یقین ده دیو جن دا مسائل د مولا جلال کل مخصوص دي ځکه ماضی کی اشاره ورته
خیر دا خبره هم راځي خیالي کې او د ټولو کې په دا مسله شوه وبعد پس تسمیه حمد الصلات نه فاضی او جالتون دا ما حضره په ذهن د مصنف کې دا عجالتون دا نو اول خبره دا شو چې فقه ته خو ضرورت نشته دی باندې باس خیالي کوي خواجی کی اشاره چې قاضی کی اشاره مخصوص دی دغه حاجی کی چاته اشاره ده سوال دا ده جواب دا ده چې حاجی کی اشاره ده مسائل ته کدا خطبه ابتدائیه کې الحاقی که خطبه ابتدائیه به خارج کې څه نشته اول نه ده خطبه و ابتدا نه خارج کې څه شته نه یا حاجی کی اشاره خارج ته نه ده ما حضر فی ذهن المصنف چې مصنف ذهن کې کوم شی حاضر ده غیر ته اشاره ده چې مسائل دي اکه خطبه ابتدائیه نه الحاقیه به خو کتاب لیکلای ده به ورسته الحاق کوي دي او بعد فاضی بیا خو ذهن وای چې د خارج ته د اشاره کړي لکه به خو کتاب لیکلای ده خو د کتاب ته د اشاره کوي خو نه لکه خارج کې نقش موجود ده انا کښ خو علم نه ده دا خو ضد العلم ده نقش تکن ای لیس به علم نو هذه کې نقش ته نه ده اشاره ټیک ته خارج کې نقش موجود ده هذه کې مخصوص ته اشاره خو نقش ته اشاره نه ده ولې نه ده ځکه دا ورسته اخبار نه ټیکيږي ځکه دا اخبار دا ورکي فاضی عجاله نافعه دا چې دا زور ته اشاره کوم او جالت النافعات دا ما په تعدیل کړه دا ډېر زیات نفع ده بکې نو نفع خو علم کی نه نقش خو علم نه ده که خطبه الحاقیه کتاب لیکلای او رسته ده هذه وای الحاق کی بیا هم اگر که ظاهر کې دا وای عقل چې خو بیا خو کتاب موجود ده خو بیا دې کی اشاره یې کړه دې کتاب ته بیا خارج کې شته ده هذه کی خارج ته اشاره جواب دا چې نه نقش ته اشاره نه صحیح کی کنه ځکه چې مخت اخبار نه ده ټیک نقش خو علم نه ده ادا اخبار ورکي چې هذه عجاله نافعه دا چې کوم شي ته اشاره کوم دا ډېر عجاله نافعه ده نه دا خو علم کې نفعي نقش کې څه نفعي دیو جهادي کې په هر حال ما حضر فی ذهن المصنف ته اشاره ده چې ذهن مصنف کې څه شی حاضر دي اچھا دي مسائل دي کنه نو مسائل ته اشاره ده او ستراغ یو اعتراض دا چې لکه خو مفرد ته اشاره مسائل خو ډیر دي څنګه دي اشاره ورته کې مسائل ته جواب داو چې دغه مسائل ډیر دي خو عنوان یو ده چې ای مولا جلالی عنوان ده مزه یو کتاب عنوان ده کنه دی وو عنوان وجدا یو په حکم کې دي نو ځي کی اشاره ټیک ده یا دا ټول مسلې په یو عنوان موجود دي هغه یو عنوان کم ده اجمالی عنوان چې مسالتون اجمالی ټول مسلو ته مسالتون وای نو هغه ته اشاره ده مسالتون یو ده اجمالاً هذه کې وته اشاره اوس بل سوال دا چې د قاضي کې خو اشاره مخصوص دی اما مسلې خو مخصوص نه دی بیا جواب دا چې د قاضي مجازن استعمال په کل مخصوص کې یعنی دا مسائل مخصوص خونه دي خو کل مخصوص دي څنګه کل مخصوص دي په زیات تیقن کې لکه مخصوص یا یقیني وي نو دا مسلې ماته یقیني حاضر دي نو دا مسائل کل مخصوص وي نو ازي کې مجازن اشاره شو یعنی دا حقيقي اشاره حقیقتا نه ده اشاره حقیقتا خو مخصوص ته اشاره دلته مجاز ده کل مخصوص کې هذه استعمال ده لوجد زیات تیقن نه د علاقه د مجاز ده علاقه د مجاز دغه ده چې دا کل مخصوص مشابه دي مخصوصات سره وجد شی به تیقن نو دې کې اشاره مسائل ته ده او دلته په کل مخصوص کې استعمال ده مجازن
په علاقه د تشبیه سره. علاقه د تشبیه دا چې مسائل کل مخصوص دي په زیات تکون کې د وجه دي شبه. اوس دا څه وایي مصنف خپل شرح د مولا جلال خپل حاشیه مطرح کوي. دا شرح نه د حاشیه ده. شرح خدای کړي چې په ټول کتاب لګیدلی ادا ځای راخلی ځای پرېږدي اسانه ګران راخلی. دا څه معنی ده؟ فاضی او جالتون دغه مسئله چې ما په ذهن کې حاضر دي اما ته زیات یقیني دي دا کل مخصوص دي زیات یقین لوجه. او جالتون دا عجاله ده یعنی دا په تعدیل کله شوی ده. په تعدیل سره پس یو شایل کی چې پوخي یعنی دا ما پوخي لم ده نه تو نه وای کڅه خالي فاضی او جالتون دا مسائل چې ما په ذهن کې پرته دي. او جالتون خالي فاضی او جالتون دا ورونه بند کورونه لغونه با حجابي میاتیل و میازیل دي دا به وفاق خدا شاید دکیږي با نه ټول دا وفاقان خبر باد دي نه مطالعه کوي نه په مطالعه پويږي هیڅ باندې نه پويږي. شپې مطالعه نشي کوي زړه نه ورته کیږي ځکه پويږي نه پکنه. بلدا چې کلی ټکاو کې کنه معقول به وای او دا منطقي ده. یو کلی ټکا ته وکي وای دا منطقي ده کلی ته منطقي وای خالي که معقول ټکا دیو که به خو غټ منطقي یاده وای. فاضی عجالتون دا مسئله چې ما په ذهن کې پرتی دي پخې او دا سکل مخصوص. عجالتون دا عجاله ده یعنی په تعدیل لیکل ده په تعدیل لیکل شوی ده زیاته مې پخه ده کنه. از په دې فن کې مهارت ته اشاره کوي. نافعتون النفع ور کې مخاطب تا نو دا عجاله دلته په معنا لغوي سره هم مراد کېدای شي چې دا مې په تعدیل لیکل ده. معنا عالمی مراد کېدای شي چې دې کتاب نام یې عجاله ده. ا مناسبت معنا لغوي سره ظاهر ده ځکه لغت کې عجاله چاته وي چې په تعدیل لیکلي انا دا د نام کتاب نام د مناسبت معنا لغوي سره سره ځکه دایم په تعدیل لیکلای ده. نافعتون مخاطب ته نفع ورکي په منطق کې. و اولالتون رائعتون عطف ته په عجاله ادا اولاله ده. اولاله معنی جوټه د بل چا جوټه چې وي ان یو سره وب استعمال کې کمی پاتې شي دا جوټای. نو دغه مولا جلال کې کوم مسائل ما جمع کړی دا جوټه ده د حکما او منطقيانو یعنی دا منطقيانو خو استعمال کړی دي مسائل منطقي خداونه پاتې دي نو دا جوټه ده. وعلالتون ادا جوټه ده د معنا تکاو هغه نه پاتې شوی ده. شکل دي ګلاسونه د منطق متقدمینو ډیر خو بهر الدات نه پاتې دي دا جوټه شو. رایعتون دا داسې جوټه ده رایعتون چې نما والا ده. نما ده پدې کې نما معنی ده چې دا داسې جوټه ده چې دې کې نما علمي ده یعنی دې کې غټ علم پروت ده. نما نمو ته وای کنه شاید زرغون شي. دا ولالتون جوټه ده رایعتون نما والا ده یعنی دې کې منطق زرغونېږي. تروي غلیل الطالب صنعت المیزان دا بل صفت بیانې. یو خو علالتون رایعتون یو صفت ده شرع بل صفت ده تروي غلیل الطالب صنعت المیزان چې کوم منطق طالبان دي هغه تګي ناس دي. نو دا ما کتابې دو تند ماته دا چې ما کتاب وای نو تند به ماته شي. په نورو کتابونو تند نه ماتيږي. اخوا سي اخوا دی خوا کوي. ما ول کتاب چې وای مولا جلال وای نو تند به ماته شي. تروي سیراب کوي او تند ماته غلیل طالب صنعت المیزان
تنده د طالبانو د منطق صنعت الميزان خو اوس تیر شنن صنعت کې باسو په صدرا کې چې صنعت لغت کې خو خرفت ته وای عمل نو منطق ته ځکه صنعت وای چې دا یو عمل دا عمل باندې بزده کې دا څه نه ځکه چې تاسو استادانو یې جمعه دا سره صرف ور فارغ شي بس هر شی مطالعه کړي بس استادانو خدمت کو دا څه ورته وایا خدمت کې دی هر و نور پرېږ ده دا بس مولا شي کنه چې کله ته مولا شي بس به خپل درځي هر دوکا ورکې ا بس شاید په خدمت کړي ټیک ته خدمت خو صحیح ده خو نه دا خدمت نه چې تا سره تا علم خراب شي سبکونه نه وای خدمت کې هر وخت لاستونی لاستونګلی پات په ننګر باندې نه وځي هر وځي دا ګور تور وی دا سراب کوي غلیل طالب صنعت الميزان تند طالبانو د منطق نو صنعت کار ته وای عمل د په عمل بز دکه وای وکنه اصطلاح کې درې معنی دي اجمالاً کم یو مساله مسائل سره د دلایلو چې دا منشأ د تصدیقات ده چې مسائل سره د دلیل نه ځکه او تصدیقات پاره مسله به تصدیق چې تصدیقات په اخر کې به ملکه خپل نتیجه کې راځي خو ګوره ملکه مفرد ده یو قوت ده تصدیقات په مسایلو ډیر دي خو په تبع د مسایلو اصل چې مسائل ډیر دي کتاب خو کثرت ته عبارت کتاب خو عبارت ته کثرت نه بسیط خو نه ده کتاب کثیر ده کثرت خو په مسایلو کې ده اولا په تصدیقاتو کې د دوم نمبر نو اصل کې کتاب مسایلو ته وایي دا کثرت ته اتیک ته تصدیقات هم ډیر دي خو په تبع مسایلو عملکه خو یو قوت بسیطه ده دا مجاز ده نو صنعت الميزان چې ته مسائل واخلې مدلل ودا ډیر خي ځکه مسائل مدلل ډیر دي نو بس فنم ډیری نو مصداق ته د فن به د مسائل مدلل شي اکه تصدیقات وای هم صحیح دي خو دومره ده چې تصدیقات خو قائم به ذهني اما مسائل خو خارج کې موجودي هغه ذهن پورې قائمي مسائل خارج کې په ادوار د نقوش سره د لاندې نقوش پرتی کنه دي کې مسلې وي صنعت الميزان طالبي صنعت الميزان تند د طالبانو د منطق چې دا صنعت ته مسائل دي بل صفات بیانې والتشفي عليل السائقين الى مساق البرهان الشفاء ورکی عليل السائقين بیماری د تلون کوتا الى مساق البرهان لار دی برهان تا چې کم خلق رواني لار دی برهان ته رواني لار دی برهان دا دي کنه چې ته نظری علوم اصلانو دی برهان په لارو بځي دا څنګه چې اسه خو دی خو خلا خو دی خو اړه را اړه دا چې سبق نشوي چې خلاص یې اړه را اړه نه تمر زم مساکل برهان لار دی برهان باندې بځي قدم په قدم به مسله کې نظری هغه پر براهین وای دلایل دا لار دی برهان ده نو چې کوم خلق رواني لار دی برهان تا په مسلک او په لار دی برهان رواني ځکه ګرانو مسلو کې دا رواني زنګلي تور زنګلي نو الته به بیماری سره ولې چې ضرورتي دلایل ته وضاحت ته نو بیماری سره نو دغه مال کتاب چره دا شفا ورکي دا بیماری بدل لري چې دا وای نو منطق ولا بیماری بدل لري دا معنا وتشفي شفا ورکي عليل سایکین بیماری عليل خو مشتق ته په معنا د علت سره ده بیماری د تلون کوتا الا مساکل برهان لار د برهان تا لم التفت الى مشتاره فالحق حق بالاتباع ولم اجمد على ما ذکر فلمسلك النظر اتساون دی وای دی عبارت سره تفه دی وهم کوي
چې تا ما نقل کړی نه بس دا علماو کتابونه دا به ته معلوم وو حکماو اقوال بس هغه به نقل کړي دا وای نه مشتهره ته هم له سره نظر نه دکړای چې کوم مشهور خبري حکماو کړی ته هم له سره کتلې نه حق پسې تلای حق پسې نو حق پسې چې خو اجتهاد وکیا کن بل دا چې کوم حکماو مسلې ذکر کړې دي په دې می جمود نه کړای جمود باندې چې په دې باندې کله کولانه چې خلکو کوم ذکر دی بس هغه ذکر کوم دین اپله من زین جن کلام نه جمود نه کړای علامه ذکر په ما ذکر باندې چې کوم ذکر شوی دي مسائل د مناطق او د حکم او بس هغه باندې جمود وکم بس هغه وای نور هیڅ نه وای دا څه نه لم التفت الى مشتره نه مې د التفات یعنی د سترګې په ګوټ باندې دی ورته کتلی التفات دی ته وای چې د عقل په سترګې په ګوټ ورته وګوري په ګوټ باندې دی ورته کتلی لسره مې توجه نه ورکړي لم التفت التفات باندې نکړه الا ما یو مسائل وتا اشتهاره چې مشهور مسلې حکما وکړي فالحق حق بریدوا ازل حق حق بریدوا ځکه حق لائق دی د تابعداري دی ما د حق تابعداري کړی دا نه چې چا چې ویلی وسا نقل کو دا څه مې نه کړی ولم اجمود على ما ذکر فلمسلك النظر اتساون جمود میں نہ رکھڑا ہے الا ان عینا لم تجد یوم واسطی علیک بدم لجمودی وای دا اورور باندې کی وای چې ته ډېر تکړه مجاهد وې هما زړه تا باندې نه وکړه پنته خو دې زړه لایق وې هنه مې وکړه لجمودی سترګو کې مې جمود رااله وخت کې ختمه وي بالکل غم نه چې غم ډیر شي کنه به وخت کې ختمه شي ځکه غم ګرمي په چې غم ګرمي نو سترګو کې بدن کې چې کوم وخت کې مزاج کې وچی شي به سړی ته زړه نه ورځي نه دا منه ولم جمود مې نه کړه علامه ذکر په ما ذکر باندې چې کوم مسلې ذکر دي حکما او ذکر کړی بس پاګه جامد هغه باندې وچ خالی جمود مې کړی اپل دې په لنه ده وجه دا ده فلمسلک النظر اتساون فتعلیلیه ده اذ لمسلک النظر اتساون ځکه لار دی دلیل ډیره واسعه ده نظر باندې دلیل لار دی دلیل واسعه ده ما دلایلونه کار اخسته تاسو نه چې جمود وکړه په ما ذکر باندې چې کما او کومل دی بس هغه وای بل محست النصح النسي ومخست عن زبد الحق سري النصح النسيح نصح قول خیر ته وای ادا نصیح دا مشتق ته نصح نه دا محمول په نصح باندې احمل دی مشتق ته قضا دی قیام دی مبدی کې نو نصح باندې دا نصیح حمل ده النصیح مشتق ته کنه لکه باندې ضارب حمله نو قیام حمل دی مشتق ته قضا دی قیام دی مبدی کې نو تاسو چې ضارب وای دی قیام دی ضرب نه نو نصح ته نصیح وای لوجد قیام دی نصح نه په نصح نصح خو اسی قول خیر ته وای چې دا به قول خیر نصیحه نصیحت والای نو نصیح خو نصیحت والته وای مشتق ته نصیحت وال هغه چوکي چې چا پورې نصح قائمای نو نصح چې نصیح شي نو دې پورې بل نصح قائمای نو قول خیر پورې بل قول خیر قائمي چې قول خیر پورې بل قول خیر قائمي نو دا معنی کامل خیر بل محست نصح نصیح خالص می ذکر کړی دا النصح قول خیر النصیح چې دا جان ته ځان نصحي یعنی خالص قول خیر می ذکر کړی ومخست عن زبد الحق سری زبد څه کوچ ته وای حق صریح دا وای کوچ ته کنه کوچ دی حق کوچ صریح حقی واضح حقی دغه کوچ انسان عالم سره وی به دې کوچ کې خوچنا چې د شوملو غي پکې کنه خيري ميري پکې دا وای دا شوملې چې دي مستیا شوملې
دې نه ما کوم کوچ بسره ده دې کوچ کې چې کوم د شوملو دا سکروټې غوندې پرتې ټوکړې ټوکړې دا مې بالکل لرې کړي دي خالص کوچ ته بس او مخستو مخز معنی زایل کول زایل کړي مې دي ان زبد الحق سری د کوچو د سری حق نه چې مې زایل کړي دي خیرو لرا مخستو په معنا د ازاله د خیرو لری کړي مې دي ان زبد الحق سری کوچ ته حق سری نه اضافت زبد حق سری ته اضافت مشابهه د مشابهه هغه حق سری چې کوچ غوندي ده دینه مې مخص کړی ده ان دا ونه هغه چې شملو کوم غي اجزا د مې دین لري کړي واتیت بتحقیقات خلانها الزبور المتداوله واشرت الى تدقیقات لم تحوي الصحف المتطاوله المتناوله بل صفته کې خپل اشاره دا ما تحقیقات راوړي دي دا سه مسائل منطقي مې ذکر کړی دي دلایل سره خلانها الزبور المتداوله چې دینه خالی پانه متداوله مشهور پانه متداوله دای کنه چې کتابي هغه لا سونو کی تالاس کی بیا ما ترا کې زی بل تور دا کتاب شکل کی دا ته وای پانه متداوله خلک یو بل تور کې پلاس یو بل نه اخلي ځکه متداوله ورته وای واتیت به تحقیقات ما راوړي دي مسائل محقق خلانها زبور المتداوله چې دینه خالد پانه المتداوله مشهور پانه چې لا سونو کې پرتی یو بل نه اخلي یعنی کتاب شکل یعنی دا چې تحقیقات چې کتابونو کې به ته نه منده واشرت الى تدقیقات اما اشاره کړې د په خپل کتاب کې باریکات او منطقي ہوتا باریکات به ذکر کړې دي لم تحوي الصحف المتطاوله المتناوله لم تحوي چې ندي جمع کړي د باریکات لره الصحف المتطاوله وګدو پانو یعنی غټو وګدو پانو المتناوله هغه وګدو پانه المتناوله چې لا سونو کې یو بل اخلي دا نشته پکې دا مول تحقیقات نشته پکې واشرت الى تدقیقات ما اشاره کړې د باریکات ته لم تحویه چې نه دي جمع کړې دي تدقیقات لره الصحف المتطاوله او وګدو پانه المتناوله چې خسته کېږي یو بل لاس کې داینه بل باریکی ته اشاره وکړه د خپل حاشیه هغه ذکر کوي صفاتونه بل صفات ذکر کوي معنی عملی تو بالاستعجال على طریق الارتجال بل دا چې ما دا املا کړی دا املا سره پسه کوي چې خ سبق هغه پوخ علم املا دې ته وي چې ته لیک چې ته وای بل لیکي یو املا دې ته وای استعجال سین کمال پر ده دا املا مې په استعجال کړی دا کامل تعدی سره لیکه هغه دا خط تیزی سره چې دومره تیز یو خبره کیا خو ډیره پخای کنه معنی عملی تو سره چې ما د لیکل د حاشا دا وجاله املا مې کړی دا یو کمال بل استعجال کامل تعدی سره مې املا کړی دا بیا بل کمال ته اشاره کوي الله طریق الارتجال بی فکری کې مولی مرتجل درځي چې دې ته ارتجال مولی مرتجل ته وایي مولی مرتجل هغه ته وایي چې هیڅ مناسبت یې نه چا سره مناسبت نه خبرو کې مناسبت دې ته وایي مولی مرتجل ارتجال دې ته وایي چې بلا فکره بلا تامل یو خبره ولې دا خپل کمال ته اشاره کوي چې دا ما املا کړی دی وا بل کامل تعدی سره مې لیکل دا بل علا طریق الارتجال په طریقې او په لارې د ارتجال مې لیکل دی بے فکرۍ کې مرتجل سلم کې مرتجل راځي مرتجل څه ته وایي چې لفظ معنی لغوي نه انتقال کوي بلې معنی ته بل کې مشهورم شي حتی چې ته دا بل معنا بلا کرینه اخلي دومره مشهور شي خواله معنی سره مناسبت نه بلا مناسبت لکه اوس جعفر نیر ته وای بیا مستعمل په انسان کې انسان پر نام ده نو دې کې اوس څه مناسبت ده هیڅ مناسبت نه ده انسان کې مشهورم ده
مولوی جعفر صاحب تا پر نام ده نه دا ګوره نام کې مشهور هم ده او اصل کې نیر ته وایي نو نیره سړي کې څه مناسبت ده هیڅ مناسبت نشته دې ته ارتجال وایي چې لفظ اصلي معنی پروازي بیا نقل شي بلې معنی ته هغه کې مشهور شي حتی چې ته دومره معنا بلا کری نه اخلي شهرت خو دې ته وایي الشهرت علامه الحقیقت شهرت علامه د حقیقت ته نو ته دومره معنا دومره مشهور شي چې بلا کری نه اخلي اکه بالفرض نام دته اوله معنا خسته به وکړینه ته محتاج دومره شهرت دومره کې راشي خو مناسبت نه نو ګوره دا درې کمالات مانی عمله تو ما املا کړی دا بل استدلال کامل بیل سره الله طریق التدال بی فکرای کې مې دا املا کړی دا چې سړي دومره پوخي دا خو صفا مونږ د بیا مونږ چې کسړي سوچا کني خله چلےږي بل کمال ته اشاره کوي حال استغال بعض من لو توکد فی زکا والاشتعال شاګرد اوس بیانې چې ما سره یو شاګرد و ډېر تیز سړی دا زینې څو دا بالکل لمبې کولې لکه اور چې لمبې کوي تیزی نه دومره نورو پکې یوه او دغه انسان مانا د تعذیب ویلی د تعذیب مانا ویلی نو بیا خو ما ډېر باریکات بیانول دا مولا جلال مې په یاد ورته ویلی دته چې مولا جلال خو ما ذهن کې پروت و په تعذیب باندې لګېدلی ده نو تعذیب یې مانا ویلی اما د مولا جلال په یاد ورته ویلی بیا ظاهره خبر ده چې دومره ذهین سړی بیا خو خود تحقیقي خبرې کوي حال استغال من په وخت شغل دی باز یو طالبانو لو توکدون چې د پر ور نورو فی زکای په تیروالی دی ذهن کې حدت ذهن تیرو ایو ذهن بلی دی پچی لکه چاړه چې پچي چرګ نه لاله ادا تاسو ول چرګان چې دی سپینو چرګ دا خو په ګوتو لالېږي چې دا چې ورو کې کنه بیا پریش او تاسو دا خورو سخ کما کړو ګور دا خو کینسر به در باندې ولګي اوس تاسو ټیسټونه به کو کنه لګ دې صبري به تاسو ځان ته پوس کو دا مزلوالونه باندې لاو به دغه کینسر به تلګي ځکه دا ته دا وینه ورکي دا ګند وینه شي دي دا چیرته چې غویانه لالیږي دا داسې غارونو کې جمع کوي ډمبر بیا هغه ته واچي دا غټ غټه ډرمونه دا ډرمونه دی وینو ډک کړي بیا دا چرګول ورځي دا پیسو ته نه کوي بیا دا چرګول دغه چرګو ته ور کوي بیا چرګ 40 دینه په نه وړیا چې شوري کې کنده غټي کې دوم رشي بس 40 دن چې بوزي بیا د مړ شي ظاهر ته وای د تاسو بیا نه پوهیو او دا وینه چې ده دا الله ذکر کړی د قران کې حرمت علیکم المیتۃ والدم دغه دم دا وینه دا وینه یادې او دا علماء لیکي چې دا وینه چې ده دا ابدی حرامه ده ادم علی السلام نه اوسه پورې ګوره خور سره نکاح ټیکو په اولاد سلبی دی ادم کې دی ادم چې کوم سلبی اولادو خپل ملانه الته خور سره نکاح ټیکو سلبی اولاد دی ادم کې او دا به ورسته حرام ده اوس او دا داسې نه دي شوی یو ټیم کې دا نه حلال شوی دا وینا حتی سو خرو اوس چې الله پاک دا یو ټیم کې نه دا حلال کړی بیا ته پوه شکنه چې دا اند الله دې کې ډېر غټ فساد ده ځکه الله نه حلال کړی دا ټیک ته مرغو خړلا بیا تا مرغو خړلا ټیک ته هیل ولا خبره ځان ته مسله ده چې حلال ده کنه ده نو ټیک ته حلال فتوا باور کی خو نقصان دی ګوره نقصان یې ده چې رب دا یو ټیم نه حلال کړی او ته پوه شکنه چې دا کې غټ نقصان حلال ځکه نه حلال کړی خو تاسو باندې هیڅ شی اثر نه کوي تاسو دماغ مسخ شوی دی تاسو په دانه په وجه دا اسی کیسه ده دلته تعریف والیبال کوله بل د تیر کالو کې دلته
نو دا والیبال ته راغلی مازدیګر نو د تاسو خو د والیبال کو که نه موږ ته خو دا نامونه نه راځي نو چې یو وری والیبال والی چې دوه وری والی بس وغورځېده سیده ساه نه وه پکې یو منټ هم دلته انتظار نه و چې دلته ساه نه وه پکې لکه اولونه بند دي که نه بند एकदम بند شي بس سیده مړ شي اوس تاسو تجربه وکړو چې څوک چرګې خوري هغه دې اوس هم تجربه وکړي دا دې وینه ټسټ وکړي که دې کې فساد نه و بیا پسه وای خامخا به دې کې فساد راغلی یا بیا دا داسې ورو ورو جمع کېږي بس بیا چې کله جي ته ورسي په سرلک ته ودرئ سرلک پوهېږي سر لاندې شي خپې باندې او تاسو دا نه منو تاسو وایي چې دا ډېره خوږه دی هلته تلاله کې بیا هغه پیټۍ ته ننه کې هغه کې مچانو ډکه یا پیټۍ ما خو لیدلي دي زه په تېر شوی یم که هغه چې کومې حلالۍ او وینو ککړ یا سړی نو تاسو کې خو له سره کراهت نشته مزاج کې چېرې داسې څوک چې کراهت نه لري مزاج کې سړي مزاج کې خو صفایي کراهت یې سړي کې تاسو ته دا مکروه نه ښکاري بس هلته پیټۍ ته ګوره سړي خواته ولاړو او وینو لړلی پیټۍ مچانو ډکی ساغ مچانی پکې بیا چرر کې داسې کې و غر دا مچان والو تاسې بیا خورو تاسو دماغ مسخه کړي دی دغو چرګو اوس غوږ نیسه بیا ورته ګوره حالا اشتغال بعض من وقت مشغولتیا دی بعض یو طالبانو لو توکدون چې دو پر نورو فی زکای په تیزی دی ذهن کې دومره تیز ذهن ول اشتعال منا اور بلیدل چې اور بل شي لمبې کې ذهن تیزی لمبې دی ذهن کې نه دا ذهن ډېرې تیزی نه لمبې وهلې لکه اور چې لمبې کې داسې و دې خپل شاګرد ته دعا کوي وفق الله تعالی بیر استکمال الله دې توفیق ورکړي بیر استکمال دی حصول دی کمال ورقاه الله دې ته ترقی ورکړي الی معارج الکمال پوړیو دی کمال ته دا کمال خو مرتبه کړي دا پوړی دا په پوړی تر وختلې نو الله دې ته ترقی ورکړي ورقاه و دې خېجه دلره الی معارج الکمال پوړیو دی کمال ته معارج جمع ده اضافت جمع فائدہ کوي استغراق ټول پوړیو د کمال باندې دی الله دا وخېږي چې په ټول پوړیو وخېږي دا مستلزم د انتها لره یعنی الله دې د انتهایی کمال ته ورسي بمنطق التهذیب دا اشتغال سره لګي حال اشتغال بعض من په وخت اشتغال دی بعض غو طالبانو چا باندې مشغول ده بعض طالبان بمنطق التهذیب په منطق التهذیب کتاب باندې خاجی واخ مرا کړه بل کتاب